چې قیامت کې به یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروت دي چې په غاړه پروت دي نو د جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دې اور نه او باسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه او باسنو نور څه بنه غواړم بیا به ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه او باسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی دا بیا خدای ته وایي چې یا الله دې جهنم غاړې نه ملګ لري کا دا خلق تهمت راکړي چې دا دوزخی دی ملائکه ته ویل لري یو صحیح لګ چې لري یو سي سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکار شي دا بیا خدای ته وایي چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای الله ورته وایي زه دروازې سره کینم چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به وایي چې یا الله کدی دروازه کې لګ دنه کې ناستم نو بیا بغاګ نه کوم الله وایي زه دنه کې نه ته انسان ته وایي داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وایي چې یا الله کله دنه نه لاړ شم نو ستاره رحمت کې بچا کمه راشي نو الله په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وایي چې الله بنده ارسلې وي چې دا وشي بیا بچنه دا وشي بیا بچنه ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زده نه لاړ شه او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي تاسو خیال راکړئ عزیزانو عرض میں داؤد چې الله دا کریمانه خاصیت چې دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وایي چاته چې ګویا کې حدیث قران کریم کې بل ذکر راځي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب یو سړی په غلطۍ باندې ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطۍ هغه وخت نادانی بیوقوفی عقل کار نه يعملون السوء بجهاله فنا پوهه یو ګناه وکړه ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وبس نو الله فرمایي فاولئک يتوب الله عليه الله دته توبه قبول کړه د دین او چت بل قانون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابر باندې وي د ګناهو که بالکل به صفا شي پیغمبر وی طائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی چې دا چری کړی نه بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګناه نه داسې شي کيوم ولدته امه لکه نن چې د مور پیدا کی تاسو خیال راځي